أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يكون للمشركين عهد سرنگی کېدلی شي د مشرکانو د پاره عهد، یعنی د دوی په معاهده سرنگی اعتبار کېدلی شي عند الله وعند رسوله، پنزد الله او پنزد رسول دهغه، الا الذين مگر هاغ کسان عاهدتم عند المسجد الحرام چې تاسو معاهده وکړه د هغې سره په خوا د مسجد حرام کې. فمستقاموا پس تر کومې پورې چې دوی قایم وي، دی ټینګ وي او کلک وي لکم ستاسو په حق کې په دې وعده. فاستقیموا لهم پس تاسو هم کلک اوسئ د دوی دپاره د دوی په حق کې په دغې معاهده. ان الله يحب المتقین، بېشک الله تعالی خوښوي پرهیزګارانو لره، ځان بچ ساتونکو لره د ماتولو د وعدې نه. کیفا سرنګې به اعتبار وکړلی شي په هغې وعدو په لوزونو د دوی. وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، او که بالفرض دوی غالب شي په تاسو باندې، لا يرقبوا فیکم، نو دوی بیا خیال نساتی، رعایت نکوي، فیکم په حق ستاسو کې، الا ولا ذمه، د رشتهدارۍ ولا ذمه، او نه د وعدې معاهدې، یا د الا نه مراد الله. نو معنا ده لا يرقبوا فیکم، دوی خیال نساتی، رعایت نکوي په حق ستاسو کې، الا د الله ولا ذمه، او نه د وعدې معاهدې. یرزونکم، دوی خوشالوي تاسو لرا، بافواههم پاغ خلوخ پلو باندې، یعنی په تشو خبرو. وتأبى قلوبهم، او انکار کوي زړونه د دوی ستاسو د منلو نه. واکثرهم فاسقون، او اکثر د دوی نه، ډیر د دوی نه دی فسق کوونکي. اشتروا بآیات الله ثمنا قلیلا، اغستل دی دوی په مقابله د آیاتونو د الله کې، په مقابله د حکمونو د الله کې، ثمنا قلیلا، اغه پیسو لګو لرا، یعنی اغه عوض د دنیا لرا، خپل شهوات لرا. فصدوا عن سبیله، پس منکوي دوی خلق د لارې د الله نه. انهم ساء ما كانوا يعملون، بېشک دوی ډیر بد دی هغه چې دوی کوي. لا يرقبون في مؤمن، دوی رعایت نکوي، لحاظ نساتی، فی مؤمن په حق د مؤمن کې، الا ولا ذمه، د رشتې د قرابت، ولا ذمه، او نه د وعدې معاهدې. واولئک هم المعتدون، او دا کسان دی دوی د حد نه تجاوز کوونکي. فإن تابوا، بس که چرته دوی توبه وباسي، یعنی ایمان راوړي، واقاموا الصلاة، او دوی قائم کړي مانځه لرا، وآتوا الزکاة، او دوی ورکوي زکات لرا، فاخوانکم فی الدین، نو بس دارون ستاسو دی په دین کې. ونفصل الآیات، او په تفصیل سره بیانو مونږ احکامات لرا، لقوم یعلمون، د هغه قوم د پاره چې هغوی پوهیږي. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، او کچرته دوی مات کړي قسمونو خپلو لرا، من بعد عهدهم، وروستو د مضبوطولو د هغې نه. وطعنوا فی دینکم، او دوی عیبونه روباسي په دین ستاسو کې،
فقاتلوا ائمة الكفر نو پس قتل کئی تاسو اغیب مشرانو د کفر لرا اغیب سردارانو د کفر لرا سوک چی بنیاد دے انہم لا ایمان لهم بیشکا نشت دے پابندی پا قسم باندی دوی لرا لعلهم ینتهون د پارد دی چی دوی مناشی د ماتولو د قسمونو د وعدونا الا تقاتلون قوما آیا ولی تاسو جنگ نکوی یا ولی تاسو نقتلوی قوم هاغی لرا نکثو ایمانهم چی حغی مات کری دی قسمون اخپل وهمو بی اخراج الرسول او حغی قصد کڑی دے دوستلو د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د مکی مکرمینا وهم بدؤوکم اول مرہ او دوی شورو کړي د پتاسو باندې په اول ځل په واده خلافی سرا یا په جنگ سرا اتخشونهم آیا یریږئ تاسو د دوینا فالله احق ان تخشوه پس الله تعالی زیات حقدار دی چې تاسو ویریږئ د هغه نه ان کنتم مؤمنین که چرته یی تاسو مؤمنان قاتلوهم پس جنگ کوي تاسو د دوی سرا يعذبهم الله بأيديكم عذاب ورکی الله تعالی دوی لره په لاسونو ستاسو ويخزهم او رسوا بکی الله تعالی دوی لره وينصركم عليهم او امداد بوکی الله تعالی ستاسو سره په مقابله د دوی کې ويشفي صدور قوم مؤمنین او یخی بکړي الله تعالی سینې د قوم هاغي چې دوی دی هغي مؤمنان ويذهب غيظ قلوبهم او لری بکړي الله تعالی غم د زړونو د دوی یا غصه د زړونو د دوی ويتوب الله على من يشاء او رجوع د رحمت کوي الله تعالی په هغه چا باندې چې وی غواړي والله علیم حکیم او دې الله تعالی علم والا او حکمت والا ام حسبتم آیا گمان کوي تاسو ان تترکو چې پرې بخودلې شي تاسو ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او نبوي جدا کړي نبوي راخکار کړي الله تعالی هغه کسانو لرا جاهدوا منكم چې هغه jihad کړي د تاسو نه ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله او حقین دے نیولے بغیر د اللہ نا او بغیر د رسول د اللہ نا ولا المؤمنین ولیجا او بغیر د مومنانو نا سوک رازدار دوست لرا جگری دوست لرا واللہ خبیر بما تعملون او اللہ تعالی خبردار دے پہا غس چتا سوئی کوئی